السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری جنید خان په جنید خان افیشل چینل او پیج کې د الله هرکلی وایم. ویډیو به کمپلیټ ګورئ. د حجر اسود باره کې یو څو خبرې در سره شریک کوم. نو ویډیو ډیره ضروری ده، ویډیو کمپلیټ وګورئ، د ثواب په نیت وګورئ، خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ، کمنټ کې سبحان الله او ماشاءالله ولیکئ. حجر اسود تاسو لخر دی د رنگ داسې تور غونته دی. نو دا ولې تور غونته دا چې کله جنت نه ویراغ وای دا داسې تک سپینو لکه د پيو نم زیات سپینو داسې تک سپینو. د دې رڼا چې وای تاسو وګورئ د مشرق نه مغرب پورې ډیر را رسیدي کې دومره زیات نور دی. خو بعض روایتو کې راځي چې د آدم علی السلام ابن آدم د آدم علی السلام څومره اولاد دي د دې د ګنايانو په وجه لکه زمونږ یادې مونږ ګنايانو په وجه دې دا رنگ تور شوی دی. بل تاسو ګورئ لکه عمره له سوکلار شي، حج له سوکلار شي، نو هر سړی کوشش کوي چې دې لزان ورسې دې سره لاس ټچ کې دینه دا چپ کی مطلب نو ډیر لاس ټچینګ په وجه باندې هم خلک هم ډیر زیات ورزش کوي. خیر عربیان ډیر زیات خیال ساتي د خانه کعبه چې څومره سټاف ته مطلب په دې باندې هر ټایم کس ولاړی او ډیر زیات خیال ساتي. بیا چې کله د مونږ ټایم په دې باندې تاسو کته د اتر په لګي صفائی کیږي په مختلف سینیټایزرز باندې صفائی کیږي د په ټیشو پیپرو باندې اترونه په لګي ډیر زیات خیال ساتي. خو روایتو خبره ده چې دا زموږ د ګنايانو په وجه دا داسې تکتور شوی دی. د نور خبره تاسو له موقع دی چې دومره نور د چې مشرق نه مغرب پورې د رڼا رسی دومره نور د قیامت بعض روایتو کې راځي چې د قیامت پر ورځ باندې به د دې اصل روپ تاسو وګورئ چې مطلب دا څومره سپین دی، د دې رڼا څومره د اصل حقیقت سره د دې نور به د قیامت پر ورځ بیا الله پاک دوباره راولي چې دې کې څومره نور دی. نو دا زموږ د ګنايانو په وجه دا رنګ داسې شوی دی. او بل دا دومره دې کې داسې خوبي ده چې دا کاڼې ګرمیږي نه، دا که تاسو هر څومره ټمپریچر باندې کېدی هر څومره اور کې کوم ولې نه خو دا ګرمیږي نه، دی به یخ وي. بعض روایتو کې مطلب سوا کې داسې راغلي دي چې کفارو دا کاڼې پټ کړی مطلب او بیا د افغانستان نه پښتانه ورغلي د کیس عبدالرشید قافله ورغلې وه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په سربراهۍ کې. نو دا کاڼې بیا هغه یمن نه برآمد کړی او یمن کې ډېر زیات تلاش نه پس هغه یمن نه برآمد کو او واپس خانه کعبه د راوړو خانه کعبه کې واپس نصب کو. نو ډېر داسې واقعیت راغلي چې ای کې پښتنو هم د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مدد کړی د کیس عبدالرشید قافلې د افغانستان پښتانه چې کوم دي نو هغه هم د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مدد له ورغلي او مکې له ډېر داسې واقعیت راغلي دي. نو دا د حجر اسود سو خبرې وي چې تاسو سره ما شریکې کړي او امید دربه لرم چې تاسو به دا ویډیو ډېره خوښه شي او تاسو به ضرور خپل مرګرو سره ثواب په نیت باندې شیر کوئ، کمنټ کې سبحان الله او ماشاءالله ضرور لیکئ. دا یو ډېر نوراني کاڼی دی. ادي نور خو اوس موږ له په نظر نه ښکاري خو د قیامت پر ورځ به ادي نور هر انسان له پته ولګي، هر مسلمان له پته ولګي چې دې کې څومره نور دی. ادي رنګ تاسو ګورئ تک سپین د پيو نه صفا د پيو نه سپین رنګ دی. خو بعض روایتو خبره تاسو له ما وکړه چې زموږ د ګنايانو په وجه باندې د دې دا رنګ داسې تکتور شوی دی. نو ویډیو ضرور شیر کړئ یا د ثواب په نیت باندې شیر کړئ چې ټول مسلمانان یې وګوري، ثواب ولا ملو شي. کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ضرور لیکئ. هر قسم ویډیوز خلک په سوشل میډیا شریکي کوي نو داسې ویډیو شیر کوئ چې تاسو له ثواب رسي، تاسو له ګټه ملاويږي، تاسو پکړ پکې نه وي. نو کوشش کوئ چې داسې ویډیو خپل ملګرو سره خپل فیملی سره شریکي کوئ. نو د ویډیو کتلو ډیره زیاته مننه. امید لرم ویډیو به تاسو خوښ شي. نور ویډیوز کتلو لپاره جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. د ویډیو کتلو ډیره زیاته مننه. والسلام.